محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. رواه أحمد والترمذي والنسائي. وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرائيل أتاه في أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه. رواه أحمد والترمذي والدارقطني. د آداب الخلا په حوالې باندې د آداب تذکره شروع وا. په فصل ثالث کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره په ولاړې متیادي نه دی کړی، تشهود نه دی مات کړی. نو که چا درته ووایي چې په ولاړې باندې متیادي کړي نو ګوره منئ به نه، فلا تصدقوه، په دې باندې به یقین نه کوئ. هغه ما کان یبول الا قاعدا، هغه به تشې متیادې په ناستې کولې. نو ستاسو هغه بل ورته د حضرت حذیفه په روایت باندې موږ یو حدیث لوستی و، که یاد دي درته، چې هغه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له اوبه راوړې یا په یو شړ ځای کې په یو ډیران په یو کنډر کې ولاړو او داسې ماتاو، نو په هغه ځای کې په ولاړې متیادې کولې. دغه شانې بل یو روایت هم لوستی و چې حضرت عمر رضی الله عنه په ولاړې متیادې کولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړه. دغه شانې عبدالله ابن عمر په حوالې باندې منقول دي چې هغه په ولاړې باندې دی تشې متیادې کړي دي. نو په هغې کې موږ عذرونه بیان کړه چې سړی په داسې ځای کې چې هلته کې بیرته تداري کېږي، یا یو ځای دی داسې چې د هغې کې د ناستې امکان نشته. مثلا سړی په دې وخت کې هم داسې ملکونو ته یا داسې ایرپورټونو باندې ورشي یا داسې کور کې شپه شي چې هلته اړولې د ناستې انتظام دی، نو څه چل به کوي؟ نو داسې عذرونه چې راشي نو کولی شي که نه شي کولی. نو د هغې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې روایت چې کوم مخکې ولوستل هغه ذهن ته راغله. خو دلته خو حضرت عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې دا خبره به نه منئ چې پیغمبر علیه السلام په ولاړې باندې متیادې کړي دي. نو دواړو په منځ کې به سړی ځان په څه پوهه کوي، څنګه به پوهه کېږي؟ دا یوه خبره به ټکي که دا بله به ټکي. اکثر دا خلک وایي یاره جي مولیان نیم یو طرف ته دي او نیم بل طرف ته دي، موږ د چا ومنو؟ نو د مولیانو خبره چې منې نو مولیان د دې په منځ کې تطبیق کوي. هر اختلافي مسلې کې د هغې یو تطبیق یو توفیق. علما کوشش کوي چې دوه درې روایت راشي نو اول د دواړو په منځ کې موافقت پیدا کوي چې عمل په دواړو باندې راشي. لکه تاسو فکر کړئ موږ د دې جمعې په مانځه کې د جمعې د فرضو نه وروسته 6 رکعاته نفل کوو، سنت کوو. نو اصل کې په یو روایت کې 4 رکعاته دي او په یو کې 2 رکعاته شوي دي. نو علما وایي په دواړو به څنګه عمل راشي؟ وایي 6 وکړه چې 2 به پکې بیل شي، ځکه چې هلته 2 شوي دي نو په یو سلام شوي دي، او 4 شوي دي نو اذان له په یو سلام شوي دي. نو وایي دواړه وکړه چې په دواړو به عمل راشي. نو په دې کې اوس د اختلاف څه پاتې شو؟ هېڅ پاتې نه شو. که 4 دې وکړه او که تعدیل دي او 2 دې وکړه هم پوره دي. خو که دواړه دې پرېښوده نو بیا خو دې ځان چې دی نو د لوی برخې نه محروم کو. نو دغه شانې په دې کې به سړی څنګه تطبیق کوي چې یاره پیغمبر علیه السلام نه یو صاحب دی حذیفه رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدان دی، هغه وایي ما لیدلی ده ما وله اوبه ور وړي دي. مغیره بن شعبه هغه وایي ما وله اوبه ور وړي دي په بل ځای کې. او ښځې وایي حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چې پیغمبر علیه السلام چېرته هم په ولاړې متیادې نه دي کړي. نو علما د دې په منځ کې تطبیق کوي. و یو یي عادت او یو یي ضرورت. د ضرورت په ټیم کې سړی او
کله کله داسې کار کوي چې صرف جایز وي، پسندیده نه وي خو جایز وي. مثلا مونږ او تاسو کینو نو خوراک کوو نو لاس وینځو، خو چې کله پردی خیرات دي بیا پکې لاس وینځل ګران دي. بیا دغه شانې کله ضرورت راشي نو الضروریات تبیح المعذورات، ضرورت په وجه باندې بعضې څیزونه داسې چې هغه نه په کار هم سړی وکړي. او نور عادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا و چې هغه به اودس ماتاو په ناستې باندې کېناستو به ورته په ولاړې باندې عادت نه و. نو د حضرت عایشه رضی الله عنها دا روایت محمول له په دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې هغه به په ناستې باندې اودس کوو. پسندیده عمل دا دی. البته که ضرورت شي یا زمونږ په دور کې اوس بعضې بیماریانې داسې چې هغه اړولي کولی نه شي، په داسې موقعو کې به څه کوي؟ د هغې دپاره چې څه طریقې اختیار کړه، د حدیث نو مطلب دا شو چې کومه طریقې اختیار کړه نو هغه به ټولې جایز دي. نو عن عائشة رضی الله تعالی عنها، د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت دی، قالت دا وی چې من کم سړي چې حدثکم تاسو ته خبره وکړه ان نبی صلی الله علیه وسلم چې ګنې پیغمبر علیه السلام کان وو یبولو او دس به ماتو قائما په ولاړې، نو فلا تصدقوه، دې خبرې ته به رښتیا نه وایه، ځکه ما کان یبولو هغه او دس نه دی مات کړی الا قاعدا په ناستې، ما نه دی لیدلی چې چېرته په ولاړې باندې او دس مات کړی. رواه احمد والترمذي والنسائي. وعن زید بن حارثة عن النبي صلی الله علیه وسلم، زید ابن حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شاګرد دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی شوی دی، او په کور کې داسې لوی شوی چې دا کله د 8 کالو په عمر کې و. د زید ابن حارثه متعلق علما لیکل کوي چې زید ابن حارثه 8 کالو مور د پلار کره تللی وه، نو د خپل قبیلې ته بیرته تله، په لارې کې ډاکوان رال د هلک یې وتښتو، چې ویې تښتو بیا په بازار کې خرڅ کو. حکیم بن حزام د حضرت خدیجې وراره دی، هغې داسې کار وکړو چې هغې واخیستو په پیسو باندې او په 400 روپۍ واخیستو اشرفو، او بیا یې راوړو. د خدیجې زامن نه و نو دا یې وله ورکړو، وایي دا ستا زوی شو، دا ستا مزدور شو، ستا نوکر شو. بیا چې حضرت خدیجه د پیغمبر علیه السلام بیبي شو، هغه دا زید ابن حارثه دا وبخو چاته خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وبخو. خلک خبر شو، د هغې پلار او د هغې تره خبر شو چې زمونږ زوی چې دی نو دا په پلاني کلي کې دی، په مکې کې دی. ایرال د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورته وی دا ماشوم چې ستا سره کم دی دا زمونږ بچی دی، لهذا موږ ته یې واپس کړ. هغه ویې راته خپل کوره څوک شړم نه، کینې وشه که زیره سره زما له طرف نه آزاد دی، پیسو ته ضرورت نشته. چې کله راوستو وایي بچیا د دې سره ځې نو هم درته اجازت دی، که دلته پاتې کېږي هم زر یې د کوره نه شړه. هغه ورته ویې چې ستا کور چې دی نو ما ته د مور و پلار نه ډېر خوږ دی، لهذا بابا او تره ته ووی تاسو لاړ شئ زما وپېژندی، ما ته خپل دی معلوم دی، خپل رسم و رواج به کوو، ناسته پاسته به کوو، حقوق و ادایګي به کوو، خو د دې کور نه نه ځم، دا کور بل شان کور دی، دې نه نه ځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغه دا اختیار ولیدو که کعبې ته یې بوتو، په کعبې کې د حجر اسود طرف ته دغه کم ځای چې دی دغه ځای کې ودرو، خلک هلته به ناست وو، نو اواز هغې ته یې وویل هلکه واورئ ګواه شئ، دا هلک د نن نه بعد زما زوی شو، دا به زما غلام نه وي، دا به زما زوی او زما میراث به دی وړي، که زه فرض که نه وم زما میراث به دته پاتې. د هغې نه وروسته هغه په زید ابن محمد باندې مشهور شو، خلکو به ورته محمد علیه السلام زوی وایو. بیا د غزوې احزاب نه وروسته چې کوم هغه آیتونه نازل شو صورت الاحزاب کې چې پردي بچی خپل بچی جوړیږي نه، او زید ابن حارثه خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم زید ابن حارثه غلام و، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 10 کاله کشرم دی، یا 8 کاله یا 10 کاله ته کشرم دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خپله ذاتي خانداني اینځوه نو هغې دته په نکاح کړې وه. بیا چې زوی ورته ووایه نو بیرته یو قسم هغه خپل اینځه چې وه نو هغې دته په نکاح کړه، ام ایمن الحبشیه. د هغې نه یو بچی پیدا شو اسامه بن زید په نوم باندې، اسامه ته پیدا شو. بیا څه موده بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله د ترور لور زینب بنت جهش په دویمه ښځه چې دی نو دا زید ابن حارثه ته یې په نکاح کړه. یوې وله خپله ینځه ورکړې وه، دویمې وله خپله ترور لور په نکاح باندې کړه. هغه ښځه چې کله زید ابن حارثه بیا طلاقه کړه، د هغې سره بیا په خپله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح شوې ده، ام المؤمنین جوړه شوې ده. زمونږ خلک چې دي نو دا اکثر په دې باندې ډېر زیات بد ګڼي چې زما په لور باندې زما په خور باندې دا بله نکاح راله. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله باندې اول خپله د
یو قسم خور هم کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې ګرځاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشره وه خو هغې چا ته په نکاح کړې وه زید ابن حارثه ته په نکاح کړې وه او بیا یې ول خپله ترور لور په هغې د پاسه بله هم ورکړه نو دا حضرت زید ابن حارثه چې دی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو وینا نقل کوي او هغه زموږ دپاره رهنمایي په دې کې د هغه دا زید ابن حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبرۍ په دور کې ټول په ټوله باندې موجود و د حضرت علی نه وروسته چې په سړو کې چا ول ایمان راوړی هغه زید ابن حارثه دی دا تفصیل مې د دې لپاره بیان کو چې ستاسو په ذهن کې پرېودي چې حضرت زید ابن حارثه مقام شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه دومره باریکي خبرې نقل کوي نو دا داسې وه نو زید ابن حارثه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې اول کله وحی نازلېده حضرت جبریل به راتو نو حضرت جبریل علیہ السلام دو ځل د پیغمبر علیہ السلام سره براه راست په خپل ظاهري شکل باندې ملاقات کړه یو ملاقات هغه چې په غار حرا کې وسره کړه د سړي په شکل کې ورته راغی ملاقات یې وسو او دویم ملاقات دا چې کله ورته راودس چل خو مور له پکاري چې بچو ته راودس چل صحیح وخی پلار له پکاري چې بچو ته راودس چل صحیح وخی حضرت جبریل علیہ السلام چې دین واره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راودس چل خو نو حضرت زید ابن حارثه وی چې چله ورته وخو چې اودس بدسي کې نو اول د سحر منځ او د مازیګر منځ فرض وو خو چې کله په لسم کال د نبوت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته د الله تعالی سره ملاقات لرل الته وته پینځه کړه نو پیغمبر علیہ السلام یو ځل خو حضرت جبرئیل ورته پاول د اودس خودل او د دوه ټیم خو چې کله بیا منځونه پینځه شو نو په دویم ځل باندې بیا د لسم کال د هجرت بیا حضرت جبرئیل راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شوی دی هغه ته د اودس چل هم په دویم ځل خودل دی د منځونو ټیمونه ورته خولي دوه ورځې وسره تیرې کړې د استاد په حیثیت یو ورځ ورته په اول ټیم کې منځونه کړو ماسپخین منځ په اول سر کې مازدیګر منځ په اول سر کې ماښام منځ په اول سر کې ماسخوتن منځ په اول سر کې او په بله ورځ ورته چې بیا منځ کوو جمع به وله حضرت جبریل به امام او پیغمبر علیه السلام به پسې ولاړو نو جبریل علیه السلام منځ بیا په دویمه ورځ په آخر کې بیا بل آخر کې بل آخر کې بل آخر کې نو په دې وجه باندې دا ورته علما وایي دا یو د روایت کې راځي چې جبریل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته منځ خودو په اول سر کې منځونه وکړه مثلا ماسپخین مونځ په پاوکم یو یا په 12 نیمه وکړو په دې وخت کې د مازیګر مونځ پرس که په 3 نیمه یا په پاوکم څلور په دې ټیم کې په دې وخت په بل روایت کې راځي چې نا وخت وکړه نو دې دوړو تطبیق سره نو تطبیق یې دا دی چې دوه ورځې ورسره یو ورځ ورته په اول وخت کې کړی دویم ورځ ورته په اخر وخت کې کړی د دې په منځ کې چې په کم ټیم کې تا مونځ کو دا ټول ټیک دی ورته دې لپاره دوه ورځې ورسره بیل خودلې دي نو حضرت زید ابن حارثه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جبرئیل خواله راغی په اول ورځو کې نو اول وته اودس خو او د اودس نرسته بیا وتر مونږ چلو خو چې کله د اودس نه فارغ شه نو جبرئیل دسی چونګو برا واغشتي او پیغمبر علیہ السلام باندې د څور واچلی یعنی د خختګ وته مونږ وایو لنګ یا خختګ باندې وبو ته ور واچلی چونګو برا واچلی علماء دا چونګو به ولې ور واچلی نو ما پرون هغه وضاحت کړو چې یا په دې وجه باندې چې پرې انسان چې کله د اودس نه پاسي نو چرته لون دی ویني دا بچرته رحمتیادو داري نو بیا شکی شي نو چې وبو ور واچي نو ډېر د ګونه بداري نو بیا بس حمل به پدې کې چې بس دا داري نه دا وبو ساس کړي یا دا وجه کې دی چې د وبو یخي او چې دا کله په بدن ولګي نو د تاسو متیادي خو چې راځي دا خو ګرمي دي نو چې کله دا یخ شي نو د سره د متیادي را قطري ودرېږي نو دواړه د حکمتونه پکې دي خو زموږ د حکمت سکار نه دي زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل سکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عملو نو عن زید ابن حارثه د حضرت زید ابن حارثه روایت دی رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال دی وی چې ان جبريل علیہ السلام اتاه راغه فی پیغمبر علیہ السلام خواله فی اول ما په اول اغورد کې اوها الیه چې وحی وکړه پیغمبر علیہ السلام ته فعلمه ورته خود الوضوء او دس والصلاه او د منځ چل فلما کله چې پرغه فارغ شو د جبريل من الوضوء د اودسنا دا پیغمبر علیہ السلام د اودسنا فارغ شو نو اخذا روای غست غرفتن یو چون من الماء دوبونه فنذها نو هغه وروشندل به دغه وبو فرجه په خپل شرمګا باندې رواه احمد والطارقطني واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب. جاوید بیا کورسې ته وخت
مزه ورکړې